کم چې کریمینل خلک دي ای د بار مکه زمونږ لاس کولو دي ای د بار کم زمونږ قانون کولو دي ای د بار هیڅ قسم ځای پتنګي په خلکو کې نشته او که هغه بارني سمګلران انټرنیشنل لیک نېشنل لیک د دې چور شکار دي خصوصي زه د تنګي خلکو ته بیا پیغام ورکوم چې مخکې مر سره څومره مرسته کړې ده څومره سره ولاړ وې هغه شان بعد دې کلی د تحفظ لپاره ما سره بیا ولاړې او د دې خلکو خلاف بر سره جهاد کوي. قدرمنو کتونکو نصر الله خټک کې ما موجود هم دی وخت کې تنګي تاڼه کې او تنګي تاڼې ته چې کوم نو تعینات اس ایچ او مسعود خان راغلی دی هغوی سره به خبرې اترې کوو. یو کال اووه ورځې شوې چې هغه د دې نه بدل شو د هغوی ترانسفر شو او تاسو ته د یاد وي چې کله دوی بدلېدل نو د علاقې د تنګي خلک څومره خفګان کو ولې یې خفګان کو څه وجواب دلته خو ډېر اس ایچ اوګان راغلي دي ډېر بدل شي خو هغسې چې کوم د هغوی الوداعي پارټي وه نو هغسې نه وه خلکو ول هغسې عزت نه ورکړی خو بیا چې دی نو یو کال او اووه ورځې پس چې دی نو اس ایچ او صاحب راغی هماغسې خلک راځي سیرې وتاچي هارونه وتاچي په دغه اړه به دوی سره خبرې اترې کوو چې آیا دوی چې څنګه مخکې دغه جرایم پیشه افرادو د بیخونۍ دپاره کم کاروي کړې وه او کم د تنګي خلکو له یو تحفظ ورکړی او مینه ورکړې وه شروعات په دغه ځای نه خو نه اس ایچ او صاحب ډېر مننه ما له ټایم راکولو څه به ویل غواړئ تنګي ته یو ځل بیا راغلی او د تنګي هغه جرایم پیشه خلک هغه انټرنیشنل سمګلران هغه مقامي منشیات فروش هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو د ټول تنګیوال چې کوم دي دا زما معزز دي کوم د بار خلک چې راغلي دي کوم د دې ځای مقامي خلک دي د چا چې څه ایشو دي ټول مونږ په میرټ باندې وکړو او ټول مونږ هغه شان مینه ورکو هغه شان تحفظ به ورکو. اره افسر چې کوم راشي نو هغه دا نه غواړي چې یاره زما په علاقه کې د جرایم یا نارکاټکس یا نور داسې غلې غلطۍ ګرځي نو اره افسر خپل دغه دپاره دا کوي چې یاره زما د په علاقه کې کریم یا نه وي او امن او امان دي وي نو دغه هم خصوصي دا ټاسک دی چې یاره څنګه تنګې مخکې برامانو یا اوس د هغه شانتي حالات کې وي چې نه پکې نارکاټکس وي نه پکې نور کرایم وي نو دغه خدا منشور دی چې یاره تنګي خلک د تحفظ کوي. اس ایچ او صاحب که موږ وګورو نو تنګي تاڼه کې اکثر چې دی نو دا ټوټان ډېر زیات دي د اس ایچ او په سر باندې چې دی نو اس ایچ او ځان نه خبر هم ني یا بل افسر ځان نه خبر هم ني او ټوټانو خپل کار کړی وي نو هغه ټوټانو ته څه پیغام ورکول غواړئ او هغه خلکو ته چې کوم خلک دغه ټوټانو سره وي هغوی ته تاسو څه وایئ چې آیا هغوی تاسو سره ډایرکټ څنګه ملو شي ستاسو دروازې به دغې خلکو ته څنګه کولوي؟ زما دروازې همیشه د عام ټولو خلکو دپاره کولو دي نه دا ضرورت شته چې سیاسي خلکو پسې منډې نه ممبر پسې نه ملک پسې نه ټوټ پسې راځئ چې چا جیز لیګل کار وي هغه ټول ته کوم ټوټ موټ دپاره زه ما دروازې بند دي ان تر دې شي که په پوه شم نوالات کې به وي ټول په موالات کې او اخیری پیغام راته دغه عوامو له د تنګي خلک چې دي مقامي خلک ډېر با عزته خلک دي ډېر عزتمند خلک دي شر نه خوښوي امن راولي امن پسند خلک دي او دلته کې امن راوستل د علاقه د جرایم پیشه خلکو نه خلاصول د عوامو تعاون څومره ډېر پکار وي او تاسو به هغوی ته د تعاون دپاره څه خواست کوئ؟ زما خو د تنګي خلکو ته دا خواست چې د دې خواهش دا و چې مسعود یو ځل بیا تنګي ته راشي او چې څنګه زمونږ دپاره هغه شپه ورځ یو کړې وه انشاءالله همغه شان به کوو خو د دې خلکو نه تعاون به مونږ غواړو ځکه چې د دې خلکو مونږ سره تعاون نه نو پولیس یا د دې ځای ادارې هېڅ کار په خپل سر نشي کولی ځکه چې یو اس ایچ او به څه وکړي چې څو ورسره خلک نه ولاړ او زه دې خلکو ته دا میسج ورکوم چې څومره کریمینل خلک دی هغه چور چکار دي ډکیت دي رازن دي منشیات فروش دي نو په دې کې موږ سره بیا یو پیرو ودرېږي او چې دغه خلکو موږ بېخ کنیو نو د تنګي خلکو که ځان په خپله خرابوي یا خو ویلی نه شم او زما پوسټینګ د جرایم پیشو خلکو لپاره دا میسج دی چې زما پوسټینګ وشو نو د جرایم پیشه خلک دي دا وګوري چې یو پیره بیا زمونږ شامت راغی ډېره مننه قدرمنو کتونکو کوم چې جرایم پیشه خلک دي کوم چې منشیات فروش دي او کوم چې هغه بدامني خورول خلک دي چې هغوی د تنګي امن تباه کوي نو اس ایچ او صاحب وایي چې د هغوی دپاره شامت راغی
نو ډیره د خوشحالۍ خبره ودل کې کومو کتل تنګي امایدین هم ډیر زیات راغلي دي د قومي وطن پارټي مشران راغلي د عوامي نېشنل پارټي مشران راغلي دي هغوی سره هم یو څو خبرې اترې کوو باچا صاحب دا راته ووایه اس ایچ او صاحب تنګي ته راغی په دې اړه باندې څه وایي تاسو د خوشحالۍ اظهار کوئ څه توقع ترې لرئ السلام علیکم رسول الله صاحب مونږ خو اس ایچ او صاحب له ستړي مشي نه رالو او ډېر زیات په خوشحاله شو چې واپس خپل کلي ته راغی مونږ به دا ووایو چې دا د یو دویم کلی دی ټیک ته جي او بیا مو ته مبارکي کوو خو په دې باندې جي ډېر زیات خوشحاله یو چې د مسعود خان ډیوټیانې او کارکردګي مونږ په خپله باندې لیدلې ده ځکه چې دې چې تله نو مونږ په خپله باندې ټولو وجړل او نن خاندو چې واپس راغی بس دغه خبرې اترې دي وجه څه ده خوشحالۍ اظهار ولې کوئ یاره د خوشحالۍ خو چې داسې کوو چې بس د غلطو خلکو مرګرتیا نه کوي او د روغو خلکو مرګرتیا کوي بس مونږ خو په دغې ته ډېر زیات خوشحال یو د مسعود خان نه جي توقع هم دې لرئ او توقع ترې لرو جي چې بس یو نر سړی دی یو بهادر سړی دی بس په دغې باندې ته خوشحاله یو او انشاءالله یوازې نه ټول به ته خوشحاله چې څوک خبرېږي ټول ته خوشحاله دي جي د دله په راتګ باندې جي ټول خوشحاله دي ټول خوشحاله دلته کې موږ سره د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر هم ناست دی هغه به ورته دغه نه هم پوښتنه کوو د اس ایچ او صاحب کارنامې او دغه صفات خو ډېر زیات دي خو زه به دا یو کارنامه دغه ووایم چې زمونږ دې ځای کې کومه بونډې لګېدلې ده نو د مومند د جنسۍ سره لګېدلې ده څومره کرایم چې کېږي نو دا د جنسۍ نه کېږي خو مسعود خان چې کله دلته کې په تېره پیره باندې راغی نو زه وایم چې موږ ته دا پته ونه لګېده چې تنګی او مومند په کوم ځای کې دي یا دا کرایم د کوم ځای نه کېږي ځکه چې د هغه خلکو ګریوان ته لاس ورسول چې کومو خلکو زمونږ د غریبانانو بچو خوبونه ارام کړي یا زمونږ کومې لارې کوڅې چې کومې خلکو تنګې کړې وي نو هغې خلکو ته د دوی لاس ورسېدل اوس که ته موږ نه تپوس د خوشحالۍ کوې نو موږ بیا دونه خوشحاله یو چې موږ ته شپه بیا په ورځ کې بدله شوه مونږ ته هېڅ قسمه انشاءالله چې مسعود خان په تنګي کې وي نو مونږ ته داسې قسمه نه محسوسېږي چې یو کس ترې راپاسي او د تنګي د یو غریب سړي بېعزتي وکړي ځکه چې که په لارو کې څونه ویګګان ګرځېدل مونږ وی دا ویګوګان خلکو په محنت کې اخیستي دي چې مونږ به تاڼې ته رالو ویګو به ولاړه وه تپوس به مو کوو وی بیا دا صاحب په دې خبره کې راوستې دونه مال یې اوس نیولې دي په کرایم کې به نیولې وایي کې به آیس نیولي و پوډر به نیولي او د مزې دپاره بیا هغه یو څو شلقه زما د وړاندې والي دي چې یاره داسې کار دی چې ته ولې داسې کار کې دا ولې کې او که ووایم نو د غریبو خلکو زندګي د دې ډېره زیاته سخته شوې وه چې غریب بچي به د ویګو خاوند ته کتل د ویګو بچي ته بیا کتل چې دا داسې کوي نو هغې ته خلک دوی رامنې کړه انشاءالله امید کوو چې دا پیریډ به د هغې نه هم سخت وي او تاسو تعاون به ورسره څومره د عوامو تعاون یاره زمونږ تعاون به انشاءالله دوی سره دومره وي چې څومره مونږ لاس کېږي او څومره مونږ پوهېږو نو انشاءالله د خپل حفاظت دپاره به مونږ د اس ایچ او صاحب خیالات سازېږو بسم الله الرحمن الرحیم نصرالله ورور مونږ خو اس ایچ او صاحب له په خیرۍ رالمه او د دوی نه په دې مطمئن وو چې لکه هر کس لکه هر څنګه خلک راغلي غریب لکه څنګه چې هغوی وې چې لکه چا وس نه کېږي هم ما راشم زه والا کار کوم او بلکل دا ده پروف کړی د مخکې ټینیور کوم نو په دې باندې ډېر خوشحال یو چې زه انشاءالله دا کم کرایم خلک کوله دي یا نور داسې دغه دي نو معاشره به انشاءالله دوباره بیا پاکه شي او بس مونږه پوره تعاون به د سره وي چې د هر چا خلاف لکه یو ظالم خلاف چې خان اس ایچ او صاحب ودرېږو ورسره انشاءالله ودرېږو ظالم خلاف خو موږ ډېر لیدلی دي چې که فرض کا اس ایچ او صاحب داسې تاڼې کوم مشران وي نو هغې کې اکثر سیاسي خلک چې دي نو هغوی انټرفیرنس کوي او د غلطو کارونو دپاره چې دی یا د غلطو خلکو دپاره سفارشونه کوي قومي وطن پارټي خو که موږ وګورو داسې ډېر نه یې کړي داسې په ریکارډ باندې خبرې نه یې راغلې که فرض کا اس ایچ او صاحب دغه خلکو ته لاس اچوي نو ستاسو تعاون به سره څومره وي زمونږ سره پوره تعاوني او مونږ د غرض سړی چې دی مرسته نه کوو او داسې یو کس چې لکه هغه فرض کړه چې صاحب ته وس نه کېږي او هغه غریب یا مطلب کمزور یا هسې یېډېږي تاڼې کې نو او څه خاص دغې نه وي نو موږ به سره انشاءالله راځو او موږ ته یې مخکې هم پرېښي دي او بیا هم انشاءالله تعالی پوره تعاون به ورسره کوو او سپیشلی د ډي پي او صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې هغه راغلی دی نو هغه د ډسټرکټ چارسده بلکل ډېره ښه کنټرول کړې ده ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو ولیدل مونږ یوازې دا خبرې نه کوو دا د تنګي کریم خلک دي سیاسي سماجي شخصیات چې دي نو هغه را روان دي مسعود خان چې کله تنګي ته راغلی دی نو خلکو د خوشحالۍ اظهار وکړو د اطمینان اظهار یې وکړو خو دا ده چې مونږ د پولیس سره د عوامو د تعاون نه بغیر پولیس هیڅ هم نشو کولی زمونږ به چې دی نو د پولیس سره تعاون وي د پولیس په چې دی نو جرایم پیشه افراد
ختمولو دپاره چې دی نو هغوی به خپل کومک کوي. موږ به چې دی نو د پولیس یوازې دلته کې مدې نه وي که پولیس فرض کا ظالم سره چې دی نو ودرېږي نو موږ د پولیس خلاف هم چې دی نو د هغوی خلاف به هم ریپورټینګ کوو. خو دلته چې دا کومه دغه ده نو هغه په ریکارډ باندې پراته دي. کله چې SHO صاحب ته نو تاسو د تنګي د ولس دغه خفګان لیدلی و لکه په هغه ورځ باندې داسې ظاهرېده د خلکو چې جړا کوله د تنګي سیاسي سماجي شخصیاتونو داسې ښکارېده چې تنګي یتیم شو، تنګي پولیس چې دی نو یتیمانان شو. نو په دغه اړه باندې کو فرض کا پولیس ښه کار کوي نو موږ به مرسته کوو او که نه غلط کار کوي نو موږ به هماغسې مخالفت به هم کوو او د هغوی هغه کم غلط کار چې دی هغه به هم تاسو ته ښایو. اوس ماله او زموږ همکار کاظم خان شیرپول اجازت راکړئ. په لوی الله هم سپارم. د الله په امان.